أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وړاندې سورة حماس کې بیان د هلاکت اخروي وو کوم انسانان چې په دنیا باندې دوکه شول آخرت یې برباد کړ او په دې صورت کې بیان د هلاکت دنیوي دی کله انسان د الله د دین بیا حرمتي وکړي د شعایرو بیا حرمتي وکړي سبب د هلاکت شي هلته هلاکت اخروي او دلته هلاکت دنیوي دی خلاصه د صورت توحید د شعائر الله نتیجه څه کم سړی چې د شعائر الله توحید سپکواله کوي قرآن په شعائرو کې دی جمعات د شعائرو نبی حرمین الشریفین مزدلفه مینا دا د الله د دین شعائر دي چې کم سړی د دې توحید کوي نتیجه به هلاکت وي خلاصه تخویف د مشرکین دی الله مشرکین د تخویف ورکړي په ځمن د واقع د اصحاب الفیل کې د فیل والو تذکرہ تخویف د مشرکین ته کوم چې د الله جل جلاله د انبیاء سره دښمنی کوله په ځمن د واقعي سماقي پر بیان شو چې دا یمن د علاقه ابراهام روان شو د بیت الله دوران اولو لپاره وجدا چې کله دې په یمن باندې قابل په دې بنیاد باندې چې خلک روان دي عربو ته تاسو یو د څه رسیدي وي الته د الله کور ته خلک عبادت دي ویزه باندې نه د تخول کور جوړ او دلته به تاسو عبادت کوئ یو مزیدار شاندار ځای برابر مزدلفه او کوم چې دلته د عربو بهر بخار سره دل هغه ټول قبضه کړل د مکې مشر د دې نال او د سره خبر وکړه او بهر نظر ولا مطالبه باندې تاسو چې نو ترجمه نه چې دا بابا څنګه راغله ویزراغله سوال مو بخار دی یو په دې کې 200 بخار زمانه زما بخار پای کاوه ابراهه وته زستا کعبه ورانو ما خو کته په خپل کعبه د سفارش د بار راغلی ته ویله د بخار په څیر راغلی عبدالمطلب بابا ورته د بخار مالک مزخ په بخار واړه او د کعبه مالک بل څوک دی دا پکې والا راځه موږ چې موږ د دې مقابله نشو کولای تاسو ته نصیحتونه ته وځي د الله د حکم انتظار کوئ سحر شو د تیارې او چې په بیت الله شریف باندې چړای وکړي یو سړی د ځان سره روان کړي د نوفل هغه د دې علی په دې وخت کې وي اتی کم خو رواني د الله د کور دورانولو د رواني برباد بشي بس اتی تاسو هغه نه باسي چې بل طرف ته به مخ کوم په پاسې د چې بیت الله طرف ته به مخ کو هغه به ګور دی ولګولې وهل تکول لږی په ما شو او اتی قدم نه سیخان یو تسر کړ په دې وګونو کې ودانه نه ایستل اتی وګونه سوري شو او قدم یې بیت الله تعالی راست او چې بل طرف ته مخ کې روان شي اوس چې مخ کې هیڅ نشي داغه مخکې چې کومه دسته د روانېږي نو داغه د وجه نه وروسته تمام فوج هغه ولاړ دی دوی په دې کشمکش کې دي چې عادي نزي اچانک د سمندر د خوانا ورکوټي مرمه الله راوچته کړي دا یو لخر را یو دوی فوج براله او د لارې مرمه سره درې کاڼي یو په مخو کې یو په یو پنځه کې او بل په بل پنځه کې بس صرف درې ځای دي رښتې او چې په کوم اس باندې په کوم اوخ باندې یا په آتی باندې سور دی دا سر به ولويشتو دې سره د لاندې ساروي زمکه ته بدن وته او دا چې کوم د مسور د دانی په مقدار باندې کاڼي
د مسور د دانې په مقدار باندې کاڼي او چرته یو کاڼی هم د دې نه خطا کېده نه چې هر کله دا بمبر په دې شروع شو نو اوس تکړه سړی هغه دی چې ځان وباسي په تېر کړه نو څه وتښتېد او څه په دې ځای کې تمام دل بل شول. الله دوی ته واقع ذکر کوي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ولادت نه تخمینا څه کم 2 میاشتې وړاندې واقع شوې ده. نو ویلی شي چې دا د محرم په میاشت کې 18 د محرم او د اتوار ورځ وه چې په دوی باندې دا بمبار وشو او دغه محرم پسې وروستو سفر ده د سفر ربیع الاول په خواهه پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی. نو څه کم 2 میاشتې کې فاصله ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ نه مخکې ورته ارحاصات ورته محدثین وایي. الم تر آیا ته نه ګورې رؤیت بصري هم هغستی چې ځکه چې د هغوی آثار لا باقي او رؤیت علمي هم هغستی چې الم تعلم زما پیغمبره ته په دې خبر نه یې ما تعالی خبر درکړی که کیف فعل ربک څرنګه پېښ کړی ستا رب باصحاب الفیل په خاوندانو د اتیانو. کیف استفهام دا د تعجب دپاره دی. الله وایي تاسو دلته وګورئ څه عجیبه کار مې ورسره کړی. الم یجعل آیا وی نه ګرځوه کیدهم د هغوی تدبیر فی تضلیل په خطایې کې د هغوی تدبیر خو دا و چې بیت الله وران کو تس نصیب و الله پاک دا تمام خطا کړه دوی یې برباد کړه او دغه ابرهه د دې ځای نه الله ونه ایستو بچ لاړ خپل یمن ته ورسېده خو په دې باندې الله پاک داسې مرض ولګو چې د الله سوختې لږې لږې پرې وتلې دا دونه په و چې له برباد کړو د ده بربادول هم څه ګران نه و خو د عبرت دپاره الله دې پرېښودو د الله سوګوتې د هغې نه به لږې لږې پرېوتې لږې لږې به دې پرېوتې اخر سړکورې ته یې مردار شو. وارسل عليهم راویلګل په دوی باندې طیرا مارغان ابابیل ډلې ډلې ابابیل د قبول جمع ده لکه عجاجیل د عجول جمع ده وی جماعت ده یا چې کوم د ایبیل جمع ده خو ډلې ته وایي دا داسې ډلې ډلې او اجتماع سره به یو لښکر د سمندر نه راوچت شو د مرغوب په دی به بمبار شروع ترمیهم ویشتل دوی دی حجارتین پکانو سره من سجیل د قرد کانونا. سجیل امام بخاری مانا کئی ساک وگیل اگا سیز چه نخو کانیو او نخورا با نخطا چه یو قسم پخشی تاسی انداز بانی ورکوٹی کانی چه نمسود دانا سمروی فجعلهم دوی اگرزول کعصف مأکول پشان دگیا جول شوی ساروی چې څنګه یا اوجوي او بیا هغه د پس نس پریوزي دارنګه الله وایي ما دې اوجول. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم إيلاف قریش. وړاندې صورت کې بیان د عام نعمت ذکر کېده چې انسانانو ته الله یو لوی نعمت ورکړو چې خپل کور یې بچ کړو د عبادت لپاره او په دې صورت کې نعم خاصه ذکر کېږي په خاص طبقې د خلکو چې قریش دي په دوی باندې الله خپل نعمت ذکر کوي او دا د هغوی تعظیم دی دا د هغوی تکریم دی نعم خاصه بیانېږي په دې موقع باندې او په دې صورت کې مضمون د دې د قریشو فرایض ذکر کېږي چې قریشو ستاسو دپاره څه مناسب دي الله به تاسو احسان وکړو ستاسو فرایض دا دي چې کوم صورت بیانوي او دې ته ویلی شي فرایض د علماو پولیس یې ته فارغ شولې عالم شې ستا کار به صحیح کار به دې دی چې خلک به د الله بندګۍ ته راولي چې دا خلک د الله بندګان جوړ شي د الله تابعدار جوړ شي دې ته ویلی شي فریضه د علماو. لإیلاف قریش عربی لحاظ باندې دا جاری مجرور دي لم دی او ایلاف کې مجرور دی د هر جاری مجرور لپاره تعلق وي په دې کې درې قول دي څه حضرات فرمایي د دې تعلق د مقدم سره دی کوم چې معلومیږي د وړاندې صورت نه اهلکنا اصحاب الفیل وجعلهم كعصف مأکول ما چې کوم د اصحاب الفیل هلاک کړه دوی نه مې جوړې شوي ګیا جوړه کړه دا مې هلاک کړه ولې لإیلاف قریش
د محبت د قریش د وجه او بعضې دا فرمایي چې د دې تعلق د مقدر سره دی هغه ته راوباسي اعجبو دا د اخفش رایه ده اخفش د نحوي او ایمان د هغه فرمایي اعجبو تاسو تعجب وکړئ د الاف قریش د محبت د قریش او د زجاج رایه درې معنی د زجاج د فرمایي د دې تعلق د رسولي فعل سره دی فلیعبدو سره دا عامل مؤخر دی او معمول مقدم دی چې لګینا فلیعبدو دا د عبادت وکړي رب هذا البیت د بیت الله د رب عبادت کوي د ایلاف قریش د محبت د قریش نه چې د قریش وکینه ده دې صورت کې د قریش سره الله خاص خطاب ذکر کړي دا قریش د پیغمبر علیه السلام په خاندان کې نظر ابن کنانه د نظر ابن کنانه چې کوم اولاد دی نو د قریش ویل شي پیغمبر علیه السلام فرمایي د کنانه په اولاد کې الله قریش ولا دای د انتخاب ورکاو وایي بیا په دې قریشو کې الله پاک بنو هاشم ورک او په بنو هاشم کې بیا زما انتخاب وکړو هغه د کنانه په خاندان کې چې کوم بیا نظر دی د اولاد کې د قریش د خاندان دی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي او دا صاحب د حاکم روایت نقل کړی دی او امام بخاری په خپل تاریخ کې نقل کړی تاریخ د امام بخاری عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي او زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام او فرمایل الله جل جلاله دې قریش ته یو لس فضیلتونه ورکړي لس فضیلتونه الله قریش ته ورکړي دي یو دا چې ان فیهم النبوه الله پیغمبري په قریش ته وکړه تمام دنیا کې څومره قومونه او الله پیغمبري قریش ته ورکړه دوی مدار چې بدوی کې خلافت وکړو ځکه قانون دا دی چې د مسلمانانو مشر خلیفہ هغه قریشي خلافت په دوی کې وکړو او درې مدار چې دوی ته حجابه ورکړه د بیت الله شریف دروازې په دوی له ورکړه اصلور مدار چې دوی له سقایه ورکړه د زمزم د اوبو انتظام هم د دوی سره دی او پنځم دا چې الله دوی له امداد ورکړي په فیل وانو باندې هغه فیل چې هغه د ابرهه لښکر روانو مختلفو قومونو مقابله وکړه په شای مقابله ونکړې شوه الله قریش له غلبه ورکړه او بل دا چې دې قریشو د الله جل جلاله لس کاله عبادت کړي چې نور ورسره نه و معنا دا قریشیان حضرات چې دوی په ایمان مشرف شول او لس کاله دوی په عبادت کو نور خلک وروسته ایمان ترال او بل دا چې په دوی کې الله مستقل صورت را لګلې ده سورۃ قریش دې کې مستقل صورت راغلې ده او بل فضیلت دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي انا لهم ذو قریشی ذات قریش او الله فرمایي د محبت د قریشونه اعلان فيه برحلة الشتاء محبت دوی هغه سفر د جیبی و سیف او د اوړي چې عرب دا خوش نبوتی علاقه دا پخپل آمدنی و پیداواری نشته سیاحت د دوی گزار دا گزرانه چې ورته په سفر باندې و الله ولدا انتظام وکړو چې خلکو به د دوی احترام او زګدان بیت الله گاونډیا د دوه سفر د دوی مشهور دي یو سفر به دوی کو شام ته او د شام علاقه یخوا نګوري کې به دوی لاړ شام ته هلته د روم یخني هلته د تیر کو پر سیزونه بیا خرڅ کړو د هغه ځای نه بیا سودا وکړه نو کوم بیا دا اوړی ډېر خطیر او په جیبې کې به دوی بیا سفر کوو یمن ته یمن علاقه ګرمه وه نو هم بیا هلته د یخنۍ نه ځان بچ کړو هم بیا خپل کاروبار وکړو دا دوه د دې غټې سفر دی فلیعبدوا دوی د عبادت وکړي رب هذا البیت رب د دې بیت الله د دې بیت الله چې کوم تاسو احترام کوئ د رب تاسو عبادت وکړئ او چې هر کله تاسو د الله عبادت شروع کړئ نو الله به تاسو له یو دوه انعامات نقل درکړي الذي هغه
اطعمهم چې دوی له خوراک ورکوي من جوع د ولګېنه وآمنهم دویم دا چې دوی له امن ورکوي من خوف د یارې نه. د الله عبادت کې دا دو انعامات الله نقص ذکر کوي. امن غواړي د الله سره جوړه وکړه، د ولګې نه ځان بچ کوي، د رزق انتظام د الله سره جوړه وکړه. بله موقع باندې مضمون دا ذکر شوی دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. چې څوک د الله نه یره اختیار کړي، د الله نه ویریږي، الله وایي یو به هره تقسیه کې تاله فراخي درکړم. او دوی به دا دی چې د هغه ځای نه به ستا د رزق انتظام وکړم چې ستا به سوچ فکر او تمام خزانه د الله سره د الله بندګي او عبادت کو، الله به د قرآن رزق درکړي، الله به تعالی امن هم درکړي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الماعون دا پاکی سورت ده. وړاندې سورت کې امر او عبادت د بیت الله باندې او هلته ذکر کېدل اسباب د هدایت. دلته د هغې مقابل کې ذکر کېږي اسباب د ګمراهۍ، هلته اسباب د هدایت، دلته ذکر کېږي اسباب د ګمراهۍ. ارأیت الذي خبر راکړه د هغه کس یکذب بالدین چې دی تکذیب کوي په ورځې د قیامت. نو مختلف کسان هغه موقع باندې و، بعضې ذکر کوي دا ولید ابن مغیره دی، بعضې وایي دا عاص ابن وائل دی. دا چې هر یو خو دا د پیغمبر علیه السلام او د اسلام او د دین دشمنانو د دې هر یو دا صفت دی. یکذب بالدین تکذیب کوي په ورځ د قیامت، یکذب بالدین تکذیب کوي د جزا د اعمالو سزا او جزا دی مدینه. هر کله چې د قیامت نه انکار کوي نو د اعمالو بنیاد یې برباد شو. ذلک الذی دا هغه کس دی یدعو الیتیم چې دیکه ورکوي یتیم ته. یتیم له چې کوم دی دیکه ورکوي د هغه احترام نه کوي. د آخرت عقیده داسې یو بنیادي عقیده ده چې د انسان تمام کردار هغه سموي. کوم انسان سره د آخرت فکر وي چې زه به د الله مخې ته ودرېږم، زما اعمال به الله زما مخې ته راوړي، لازمي خبره ده چې د لاس د خپې د خوله هر یو جز به دا کنټرول دا تمام د الله مخې ته جواب ورکول دي. نو چونکې دی آخرت نه مني نو ځکه اعمال برباد شو. یدعو الیتیم ولا یحض تیزول نکي علی طعام المسکین په خوراک د مسکینانو. یحض دا لازمي هم استعمالي او متعدي هم استعمالي. لازمي شي بیا معنا دا یحض غیره، بل هم ترغیب نه ورکړي چې د غریبانو د مسکینانو خیال وساته، بل ترغیب ورکړو. نو بیا مقصود دا دی یو انسان داسې وي چې خپل وس کېږي نو اول د خپل ځان نه شروع شه، د غریب او د مسکین خیال نه ساتي نو دته به نور اعمال سره برابر وي. موږ به هم برباد وي چې کوم اعمال وسي. او دارنګې دوی کې چې کوم دی دا ریا په ورته کې اوم وي چې د خپل دکلاوه او بل تصار وکړي. دارنګې مانع د زکات به اوم وي ځکه چې په دې کې خبيث صفات پرته دي چې د یتیم خیال نه کوي، د هغه چې کوم دی د خوراک انتظام نه کوي. فویل هلاکت دې مصلین د فرض منځګزار الذين هم منځګزار هم عن صلاتهم ساهون چې دوی د خپل منځونو نه غافل دي. د خپل منځونو نه غافل دي معنا د اوقاتو خیال نه ساتي، د وخت خیال نه ساتي. پټې دې منځو کو کدی ټې وکړو کایو کو کای قضا کو د دې څه پروا نه کوي. د منځ چې دا د دین د پارستان دا د دې خیال نه ساتي نو الله فرمایي دا له هلاک شي. حسن بصری رحمه الله یو تابعی دی، هغه فرمایي دا الله څومره احسان دی چې الله داسې ویلي دي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. عن تکیوي کله دې په ځای باندې خوا ویلي دي چې هم فی صلاتهم ډېره بربادي وه. بیا به دا معنا وه چې یو سړی لمونځ کوي او په دې منځ کې د لږ سوچ وران شو نو برباد شو. الله داسې نه دي ویلي، الله عن ویلی. د عن معنا دا ده چې دی د لمونځ څه پروا نه کوي، که یې وکړو که یې ونه کړو
که اول دی او که آخر دی خو څه صحیح ته جوړ کړل نو داسې کس الله فرمایي هلاک شي دا خو د دین ستنه الذين لا يصلون يراءون چې دوی ښوونه کوي که به فرض لمونځ کوي هم د بل د صرف ځان ښیي ويمنعون الماعون او دوی منع کوي زکات چې کوم دی دا معمولي څیز وي ځکه شریعت دا مقرر کړو چې ته څونه مال در سړي خپل ضرورت پوره کړه ځان له کپړې پیزار د کور ضروریات او کور دا پټ ځان له پوره کړه د دې نه کمال زیات شو اوسه د پکار بدی شي میاشت تېره شوله کال تېر شو ستا په کار راغلی د چې ستا تمام ضرورت پوره شو کال تېر شو ستا په ضرورت کې راغلی اوس الله وایي لکه شانې حساب 40 واحد کې ماله راکړه دا څونه معمولي څیز دی د دې مننې معروف دوی معنا کولی شي معروف معمولي څیز هغه دا چې ستا په سروانیږي نو او د بل په ډېره ټیکړه کېږي د هغه ضرورت دی لکه لرګي چې ورته خوراکي نو په دې ته بل څه کېږي چې هغه له ورکړي تسپوره لږه راکړي نو په لږ شانتي دا کم ده کړ دارنګې چېرې زموږ مالګه خلاصه شوې ده لکه مالګه خوراکي دارنګې بل داسې ماچس خوراکي نو پرې اور بل کړو دا معمولي څیز وي ستا په هېڅ سم نه کېږي او هغه ته په ډېر خیر ورسي چې ته تبر نه ورکې او د هغه چاته په کال کې دغه لرګي د ضرورتونه دي لرګي دپاره چې کال کې ضرورت راغی دی به ځان ته تبرلي څومره تکلیف دی وله ورکړو او چې تا تبر ورکړو هغه دا لرګي وچو خپل ضرورت یې پوره کړو تسکوره دې ورکړه هغه به ځان له کم دی ویسته ضرورت یې پوره کړو بیا خو د هغه دا ضرورت دی په تسکوره به دی پیسه کوي همدارنګې مالګه دې ورکړه ماچس دې ورکړو چې هغه به ځان له اور بل کړو په دې باندې چې څومره باخلې وشو دا غوړ به تا خیرات اوس دا مال د څومره سیدو معمولي هغه یو ایلې څومره معمولي سیدو لیکن دا هغې اجر او ثواب څومره شي چې دا هغه څومره باخلې ویا دا به تا وخوړ د دې وجې نه پر معمولي سید ورکوټ یې سید مه منع کوه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وړاندې صورت کې اوصاف ذکر کېده د مکذبینو هغه خلک چې هغوی د دین تکذیب کو قیامت یې نه منه د مکذبینو بیان او په دې صورت کې اوصاف د متقیانو دي د مخلصینو دي د هغې په مقابل کې مخلص متقی صفت یې څه دی چې دی د الله دپاره خپل عبادت کوي او عبادت بدني او هم عبادت مالیه هغه صفات د مکذبینو او په دې کې صفات د متقیانو دي صفات د بزرګانو دي لہذا مقصود دی چې بازار کې دا ښایسته صفات راوستل د ګنده صفاتو نه ځان چې کوم دی بچ کول دا الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر بېشکه موږ درکړې تا لره کوثر کوثر په معنی کوي شي څوک یې معنا کوي په حوض کوثر باندې او څوک یې معنا کوي په خیر کثیر باندې موږ تعالی ډېر لوی خیر درکړی اوس دا خیر کثیر د پیغمبر علیه السلام نبوت دی خیر کثیر ختم نبوت دی خیر کثیر قرآن دی خیر کثیر شریعت دی خیر کثیر شفاعت د پیغمبر علیه السلام دی د خیر کثیر یو نوع حوض کوثر دی دا د هغې یو قسم د خیر کثیر هم دی چې کوم حوض کوثر الله پیغمبر ته ورکړی حوض کوثر معنا دا ده چې د انسانان په قیامت کې راپورته شي په دې باندې ډېره زمانه تېره شوې ده د ځنکدن مسلې پې تېرې شوي دي نو خامخا دوی زده کړي هر پیغمبر ته به الله اوبه ورکړي چې ته خپل امتیانو ته ورکړه چونکې د پیغمبر علیه السلام امتیان ډېر زیات دي ځکه به کوثر هم د دې پیغمبر هغه غټ دي د ده امتیان زیات دي په نسبت د نورو انبیاو باندې د یو پیغمبر په ټولې مثال داسې دی چې په هغه د سره چا ایمان راوړی نه دی چې امتي نشته نو د هغه هم د ضرورت نشته یو پیغمبر داسې چې په چا 2 کسانو ایمان راوړی په یو جیب اوبو ته ضرورت دی په چا باندې 50 کسانو ایمان راوړی په یو چاټۍ ته ضرورت دی او پیغمبر علیه السلام امت هغه
دومره زیات دی چې جنتیان دوه حصې به د دې امت دی، یوه حصه به د تمامو مخکینو انبیاو د هغوی د امت دی، چې هر کله امتیان یې زیات دي نو د لپاره لوی حوض وي. دا یو تالاب دی په میدان حشر کې، او دې لپاره سپلۍ چې کېږي دا به د جنت نه کېږي، د جنت نه به د هغې لپاره نهر راغلی، سپلۍ به دلته کېږي، او دا حوض ته به پیغمبر علیه السلام اوبه ورکوي. د ده په یو طرف باندې چې ته مزل کې د یو میاشتې په مقدار به مزل کېږي، نو دا به چورس وي، څلور ګوڼې دی په هر یو طرف باندې چې مزل کې نو یو میاشت مقدار په هغې مزل کېږي، او په دې به دومره ګیلاسونه ایښودلې شوي لکه څنګه چې د اسمان دې ستورو ته ګورې. او دا اوبه دا چې کوم دی تکې سپینې دي، د پیو نه سپینې دي، او دا چې کوم دی د ګډینو نه خوږي، او چې چا ته نصیب شي نو یو ځل دا اوبه وڅښلی شوې بس د ژوند تنده ختمه شوله. دا چا ته نصیب شولې نو د ژوند تنده ختمه شوه، دې نه بعد بیا تندې نه وي. بیا چې په جنت کې جنتیان اوبه څښي دا به د خوند لپاره څښي، د تندې لپاره به نه څښي، تنده به په دې ځای باندې ختمه شي. د صحیح مسلم روایت دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي زه به ولاړ یم، یو جماعت به راشي، فرشتې به مخې ته ودرېږي، زما نه به ایثار کړي، زه به ورته ګورم نو ته راکړی کې دی دا خو زما امتیان دي چې راشي اوبه ونه ورکړم. د فرشتې به وایي د الله پیغمبره تا ته څه پته ده چې ستا نه بعد دوی څه کړي وو؟ معنا دا ده چې دوی خو ته نه پېژندل، دوی خو ستا سنت نه پېژندل، ستا ژوند یې نه پېژندل، نو ځکه دوی د مخې نه بند شول. پیغمبر علیه السلام کو فرمایي زه نور هغه موقع باندې دوی ته خیرې وکړم صحبت هلاک شئ. هلاک شئ تاسو بل طرف ته ولې تللي وئ؟ تاسو ته خو ما داسې صفا دین پرېښی وو چې دا شپې داسې رڼا وه لکه څنګه چې ورځ رڼا ده، تاسو دا دین پرېښوده بل خوا روان شولې. دا هلاک شئ چې کوم دی ولې مو پرېښوده؟ صحابه تپوس کېږي ته به پېژنې خپل امتیان چې تاسو یې راپرېږدې دا زما امتي دوی زه به خپل امتیان پېژنم، کوم چې اودس یې کړی دی، مونځ یې کړی دی د اودس. انا اعطیناک الکوثر، بېشکه موږ درکړی تا ته خیر کثیر، فصل لربک، مونځ کوه دپاره د خپل رب. د الله چې څومره احسانات یې ورکېږي نو دومره د الله بندګۍ کې ته زور کوه. وانحر او قرباني کوه، عبادت بدني کوه الله لپاره، عبادت مالي کوه الله لپاره. ان شانئک، بېشک ستا دشمن هو الابتر، د هغې نسل لکه دنیا کې چې هر ملک ګوري هلته د پیغمبر علیه السلام نسب موجود دی. څوک به وایي زه چې کوم دی د حسن صاحب بچی یم، څوک وایي زه د حسین بچی یم، څوک وایي زه د عباس خاندان یم، څوک وایي د علي خاندان یم. د پیغمبر علیه السلام نسبي اولاد هم موجود دی، او د پیغمبر علیه السلام روحاني اولاد خو ته ګورې چې دا څومره ملکونه د دوی نه ډک دي مسلمانانو نه، څومره مسلمانان چې دا تمام د پیغمبر علیه السلام روحاني اولاد دي. نو الله ورته ویلي چې ستا نسل به ختمېږي نه، دا به باقي وي، که هغه نسب دی او که هغه ستا روحاني اولاد دی. ستا دشمن د هغې نسل به دی. نن په مخ د ځمکه داسې څوک نشته چې هغه دې وایي زه د ابوجهل زوی یم. نن په مخ د ځمکه داسې څوک نشته چې هغه دې وایي زه د عاص ابن وائل زوی یم، زه د ولید ابن مغیره زوی یم. دا هغه لوی سرکرده کافران چې چا پیغمبر علیه السلام ته ویل د نسل به دی. الله خبر ورکړو ستا نسل به خو د دوی نسل به دی. نن د الله خبره رښتیا ده چې د هغوی نسل نشته، د پیغمبر علیه السلام نسل موجود دی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت کافرون وړاندې صورت کې ذکر کېده چې کوم د مقام د کوثر، الله تا سره احسان وکړو چې تا د کوثر درکړ، او ستا دشمن به الله نسل کړ. په صورت کافرون کې الله اعلان کوي د مقاطعې چې ستا دشمن به نسل الله کټ کوي، ستا نسل به نه کټ کېږي. لہذا تو سره بیعت وکړه، دوی سره مقاطعه وکړه، د دوی سره چې کوم دی بلکل لین دین دا ورسره مه ساته. لہذا مقاطعه د دوی سره وکړه. مضمون د صورت چې کوم ذکر کېږي نو د پیغمبر علیه السلام
فرائض ذکر کیږي او د فرائض سره چې کومه اصول ذکر کیږي د دشمن د تباہی لپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاره ذکر کیږي چې د کفر او د شرک نه بیزارتیا ده دا د امت لپاره تعلیم وي چې تاسو به هم د کفر او د شرک نه تاسو بیزار یې د دوی سره بس تاسو تعلق نه وي الله فرمایي ولورته ویا ایها الکافرون اے کافران چې دې صورت کې بایکاټ د کافرانو سره او د الله سره تعلق د الله وحدانیت سره ملابېدل دي ځکه حدیث مبارکه کې ویل شوی دی تر ربع د قرآن ویل شوی دی د دې صورت حیثیت ربع څلورمه حصہ د قرآن ورته ویل شوی دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي بهترین هغه دوه سورتونه چې د سحر په سورتو کې لوستل شي یو سورت کافرون دی او بل سورت اخلاص قل هو الله احد پیغمبر علیہ السلام د سحر په صورتو کې چې زیات وستی دي نو دا دوه صورتونه نه پکې وستل او نبی کریم علیہ السلام ته یو کس وی سنسیت راټوکا پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ودکېږي دا صورت لږ نه دی ودشه چې ودکېږي دا صورت لږ د ودشه د کفر د بیزارتیا ده د کافرانو د بیتود ده او ملت حنفیه د الله سره په تعلق باندې ودکېږي وَيَا دِي كَافِرَانُ لَا أَعْبُدُ عِبَادَتَ نَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ أَغَشِتَاسُ عِبَادَتَ كَوَيْ وَلَا أَنْتُمْ آنَتَاسُ عَابِدُونَ عِبَادَتَ كَوْنْ مَا أَعْبُدُ أَغَشِتَاسُ عِبَادَتَكُمْ زما عبادت د الله د توحید او د وحدانیت ته تاسو را سره پدې کې نه شریک دي او تاسو عبادت هغه د شرکیات او د پدې کې د سره شریک نه ولا انا عابد یا د مخکې د فردا تاکید دی ځکه د الله د وحدانیت مسله ډېره کلکه او مؤکده ده آیا دا چې مخکې بیان د حالي ضد دی او دا د استقبال دی اوس هم تاسو سره بایکاټ دی آینده تاسو سره بایکاټ دی ولا انا عابد او زدیم عبادت کوونکی آینده کې ما عبدتم هغه چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ان تاسو عبادت کوم ما اعبد اغه چې عبادت کوم لكم دینکم تاسو د فرض تاسو دین ته ولی دین او زما د فرض زما دین ته په احتمال دلته ویل شي په دې احتمال کوی چې تاسو دین ته او زما دین ته به دې مفسرین منسوخ وي اسلامي قانون دا دی چې د غیر د اسلام د بل دین په داسې هغه لپاره اختیار نه چې وسړی د الله عظمت اوسي الله د اسمان د لاندې اوسي د الله خوراک دی کوي او د خپل سړي باندې خپل دین چلیږي د دې د اختیارات الله چاته نه دی ورکړي چې د الله عظمت اوسي د الله د قانون لاندې اوسي دا به منسوخ دی پایاتونو د مثال باندې ویم مطلب دا دی چې زما لپاره دین دې نو معنا دا ده چې زما د پر زما د اعمال بدل او ولکم دینکم تاسو د پر جزاء دینکم تاسو د اعمال بدل تبدل نبی او زما د عمل په زما تبدل نبی کې به کې نس نشته هر انسان د پر د خپل اعمال بدل ملوي کی اخوا کې تعال وغيري په خپل ځباني احکام دي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله وړاندې صورت کې مضمون ذکر کېدو مقاطعه د کافرانو سره الله پیغمبر ته فرمایي د دې سره بایکاټ وکړه دې سره مقاطعه وکړه دې صورت کې مضمون ذکر کېږي چې هر کله تا مقاطعه وکړه لیکن تا کا بسا خطری اللہ فرمائی اس خطر بنے امداد بدل زکو زمان دشمنان سر بایکاٹو کو بے بد امداد زکو اذا جاء نصر اللہ موضوع صورت دا پیغمبر علیہ السلام قرب عجل دا نبی کریم علیہ السلام عجل او ټیم دا نزدې کېدل چې د پیغمبر علیہ السلام د دنیا د رحلت او تک دا قریب او نزدې دی دا وجه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خلافت کے
شورا مقرر کړي وو په دې شورا کې لوی اکابر صحابه یو بدوی کې نوجوان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دې نوجوان الګ دې نبی کریم علیه السلام د دنیا نه چې رحلت کو د لس کاله عمر صدویم کاله خلافت د حضرت صدیق دې د عمر سے په زمانه کې د چې خلیفہ شو نو د عبد الله ابن عباس عمر دې لس کاله کمو بیش دي نو ښکاري چې د دې لس کاله عمر الګ دې کشف دي لباس حضرات په اعتراض وکړي چې د دومره اکابر مشران صحابه دي او په دې نس کې دا کشر الګ ناس دې نه پکې خنه اگر دې ته وګورئ چې دا د عباس سے بچی دی نوجوان بیا مو دې نوجوانان حضرات دې به هغه په دې شورا کې کېنول پکړي حضرت عمر سے دا خبره ورسېده چې سحر مجلس کې کېناست عمر سے تاسو کو دا راته وایي چې د سورته نصر مضمون څه شی دی د دې خلاصه سره په دې سورته کې راز صبر یو صحابي نه تاسو کې هغه دې بس الله ته پته ده بل دې ما ته پته نشته عبد الله ابن عباس ته تاسو عبد الله سے تو وایي چې د دې سورته راز څه دی عبد الله سے بولته وی چې د راز ته پیغمبر علیه السلام د دنیا نه هره هلاک عمر سے تاسو کو نو تاسو پته ولګی چې د پیغمبر علیه السلام هره هلاک دی هر انسان چې یو مقصد ته پاره شي او مقصد پوره شي نو بیا تاسو نه پاتې پیغمبر علیہ السلام چې دنیا ته الله را لېږلو دی او مقصد ته پاره لېږلو چې د الله دین خلکو ته ورسي او د الله دین خلکو ته ورسي چې کله دین ورسي د پیغمبر علیہ السلام دنیا کې څه کې راز د صورت دا چې د پیغمبر علیہ السلام رحلت کوي دا دنیا طریقې یو انسان مقصد پوره شي نو بیا تاسو کو باندې کېږي نه تاسو وکړل چې تاسو د مانو طالبان د مختلفو صحیح مراد جمعات کې پراته او تاسو ناظم سے نوور د چې دا مثال د لکی مروت او د بلوچستان او د سوات او د تیر او د بنیا او د مختلفو ځای تراغلي طالبان او د دې جماعت کې پراته نو چې نه درګیا کړه او نه د جماعت یادې له نه تاسو چې کوم داخله او د علاقه یادې کړه هغه د خپل یو مقصد د بار راغلي چې د الله کتاب دی هغه چې کوم ټیم د سره ورشو لازمي خبر ده چې هغه سره وایي کوي نو د هر انسان یو مقصد وي د دوی چې کوم مقصد هغه پوره شي اوس بس تا جمعه دی خو طالب دی دا چې کله علاقه بدی هغه مقصد چې دا هغه پوره شي عبد الله سے متفرمی پیغمبر علیہ السلام دیو مقصد پر اللہ راځي گئے چې خلکو ته د الله دین ورسي هغه مقصد پوره شو پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه راغلی هم دې بنیاد باندې چې کله سورۃ نازل شو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ جړل چا تاسو کو دوی جاړي دا الله خوشاله او زیاده ورکی چې الله ستاسو دین پوره کو خلک د دین کې داخلي د دین په عظمت او غلبه ده عباس یې ورته د دین غلبه وشوا او د دین راستاله چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نسی حضرت عمر سے ورته عبد الله ابن عباس یې ټیک چې دا کشف الګ دی خدا ډېر کوی دی دا په دین کوی کې نو څنګه د اقادر او کله مجلس کې راولې اذا شاء نصر الله کله شراشی دا امداد الله د خوانا نصرت او امداد راشي والفتح او کامیابی فتح مکه راشي ورأيت الناس تبعين انسانان يدخلون دی بداخلی فی دین الله الله فدین کی افواجا دلی مکه مکرمه فتح تا آس پاس تمام علاقو خلق دا په انتظار دا پیغمبر د خپل قوم سره خپل کلی سره بسکی دې کامیابی او کنه اتم کال باندې چې کله مکه مکرمه فتح ولا چاپیر چې څومره قومونو دا یو بیا روان دی پیغمبر علیه السلام سره بیعت او ایمان وروړي ځکه نه هم کال د شریعت کې عام الوفود ورته وي اتم کال د مکه مکرمه د فتح دی
او نهم کال ته شریعت کې عام الوفود ورته وایي، هغه کال چې د بهر نه قومونه راغلي دي، ډېر جماعتونه وفدونه راغلي دي. نو چې هر کله د الله امداد راشي، مکه مکرمه فتح شي، خلک په دین کې داخلي، نو ستا عالمي شرط پوره شو. فسبح تسبیح وایه بحمد ربک، په حمد د خپل رب، واستغفره بخښنه غواړه د الله نه، انه بېشک الله کان توابا، دی توبه قبلونکی مهربان. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اخره کې تسبیحات ډېر زیات وي. دا هم سبب وي چې د الله جل جلاله څومره انعامات سیوا کېږي، نو ته به د الله شکر کې سیواوانې کې، د الله نعمت سیوا کېږي، نو ته به د الله بندګۍ کې زور لګې. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب. سورۃ لهب وړاندې سورۃ کې بیان و د کامیابی او د نصرت، او په دې سورۃ کې بیان د خذلان دی د دشمن او د مخالف. الله امداد راغی، خلک په دین کې داخلي، او ستا چې کوم مخالف او دشمن دی، الله په دې ذلیل کې، الله په دې رسوا کړي. مفسرینو حضرات واقعات ذکر کړي دي چې کله الله حکم نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین، الله پیغمبر ته فرمایي خپل د نږدې قومیان دی ویروا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نږدې خپل خاندان تمام صفا هر سره راجمع کړ، او دوی د سالر وخوځو، دا غوړ راجمع شول. دا د ابوی او یوسف هنګاني اجلاس چې سالر کې وخوځو، نو هر سړي بازار ته رسو. دا ټول راجمع شول. پیغمبر علیه السلام ورته وویل، که زه تاسو ته وایم چې د دې غر نه اخوا ستاسو دشمن دی او په تاسو باندې حمله کوي، نو تاسو به زما خبره منئ، تصدیق مې کوئ؟ د ټولو ورته په یو اواز وویل، او بالکل تصدیق کوو. تا چاته په ژوند کې دروغ نه دي ویلي. خو د دې خلکو دا خیال و چې ګینې زموږ د خلکو سره دشمنیانې دي، کورس دی وغیرې، هغوی کېدای شي حمله به کوي. د پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، تاسو ووایئ چې لا اله الا الله، الله واحد دا شریک وګڼئ، ورته د الله په وجود ستاسو د چاپېره تودې عذاب به درته درکړي. نو چا پکې څه وویل، چا پکې څه وویل. د پیغمبر علیه السلام خپل سرکت نه دی، خپل نوم یې عبدالعزا ابن عبدالمطلب. عبدالعزا او دغه دی ابولهب. دا ډېر ښکلی تک سور سپین سړی و، دومره ښکلی چې د مخ نه به ده رڼا لمبې ختلې، داسې ښکلی سړی. دا تره یې راپاڅېد او پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې کوم چې مثال کاڼي و هغه یې راواغوسته، په دې ګوزارونه وکړو. هلک شیطان کې د دې خبر دپاره جمع کړي. پیغمبر علیه السلام د هغې څه پروا ونه کړه، بیا یو دې اواز کو، پلانې کورنۍ، پلانې کورنۍ، بیا یو د کورنۍ فرق ده، پلاني تا ته ویم، پلاني تا ته ویم، ان تر دې چې خپل لور ته بچیه تا ته ویم، د خپل عقیدې او د خپل عمل اصلاح وکړه. قیامت کې زه ستا ورسي واري نشم اخیستی. الله د دې ابولهب په شان کې چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام د خوا نه جواب وکړو، تبت یدا ابي لهب، هلاک دي لاسونه د ابولهب. تبت دې ته کلام خبري وي، الله خبر ورکړو چې د لاسونه دا به هلاک دي، او بیا تاکید دپاره وتق او هلاک دي. لاسونو ته نسبت وشو ځکه چې په دې لاسونو باندې د پیغمبر علیه السلام باندې ګزار وکړي، دا لاس دې هلاک شه. او بعضې دا کنایه وي د مال او د ملک نه، د ډېر چې کوم دی په خپلو بچو په خپل مشري او مال باندې فخر او ناز کوو. که زما دا واره رښتیا خبره کړي او قیامت راشي او داسې ګرفتاریانې وي، نو زما سره ډېر مال دی، زما حکومت دی، دا حکومت او دا خپل مال به ورته ورکړم. الله فرمایي تبت هلاک دی یدا ابي لهب، هغه ملک او مال د ابولهب، مال به دې کوم هلاک او ملک دې کوم هلاک. او بعضې دا کنایه وایي د دنیا او د آخرت نه، تبت هلاک دی یدا ابي لهب، دنیا برباد، آخرت برباد، دواړه دې برباد. وتب او دې هلاک دی. دلته الله دې ذکر کوي په کونیه باندې ابا ابي لهب سره په نوم نه ذکر کوي. یو خدا چې دا نوم د هغه کوم اسلامي نوم نه دی، دویمه دا ده چې دی مشهور په ابولهب دی، نو حقا
دلې به دا ده چې عربی کې دا طریقې چې او ابر دا مضاف شي نو هلته د صاحب مراد وي نو معنا دا صاحب د لمبو دی دا ملازم د جهنم د جهنمي انسان دی ما اغنا عنه بچ د مالو د مال و ما کسب هغه چې د کسب کوم نو خیال دو چې زما مال به زما د بچو سره شي سيصلى نارا زرد چې داخلي کې بده اور ذات لهب چې خاوند د لمبو دی جهنم کوم چې د لمبو خاوند دی وامرأته داغا خزر د ام جبیل بنت حرب دا د ابو سفیان خور وا د حضرت معاویه ترور وا ادا ام جبیل بنت حرب دا ام د پیغمبر علیه السلام سخترین دشمنه وا وامرأته داغا خزر هلاکه حمالة الحطب دو مطلب ویلی یو مطلب دا دی چې دا بارون کې دا خشاک ده نو ازغي او غني به راوړي او پیغمبر علیه السلام ته ملار کې اچولې یو ځل مختلف شاته وشول چې دا هغه ګړې مسر کړي دی روانه د نسکړې شو په یو ځای کې ناشته پرشتاره او دا ګړې دې کور کړ د سر نه پرې وته او دا پړې دې ماره دا ونه چې دا ګړې څنګه ویله په دې ځان کې جوړې کړه شانسان سره تاوله د بل لاندې پرې وته چې ګورګار شو او دې مطلب دا ویل شي دا کلایوي د شر د جګړو دا داسې خزه و چې دا چې ولغوره خزه و د دې خبرې پال کوله د هغې خبرې دلته راوړه د دوی شیطانت هلته کو د هغوی شیطاني دلته کو یو بل باندې جنګول حمالة الحطب بارونکې د خشاکو د معنه دا جګړهماره ښځه ده چې یو د بل سره جنګوي بل د بل سره جنګوي فی جیدها د ده په دې مرۍ کې حبل رسۍ ده من مسد د مسد نه مسد بعضې معنه کې پټه د کجور د دې کجور نه څه پټه جوړولی شي اصل کې معنه کې په هغه پټو د سونډ دا بوټې د زمیندارو به پخوا په خپلو دې پټو په سیډونو باندې کارو بیا به د هغې نه دا پوټکې راویستو هغه پوټکې د هغه نه بیا پړي جوړول نو دا به کلک پړی فی جیدها د ده په مرۍ کې حبل رسۍ ده من مسد د سونډو نه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سورة اخلاص وړاندې سورت کې صورت کې امر دی په توحید سره کوم چې د توحید دشمن او هغه الله برباد کو تب خپل میشن موضوع د صورت موضوع بنیادی صورت مضمون هغه دا دی چې د الله پاکي بیانېږي چې کوم د الله د شان سره مناسب دی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې دا دریمه حصه د قرآن برابر دی معنا یو سړی دا صورت ولولي نو دا سشو کو یکه د قرآن دریمه حصه لوستې ده او چې ته درې کړه ولولي نو بیا دا سشو چې تا د قرآن ختم وکړي ته ختم د قرآن وي بیا دا چې دا دریمه حصه په کم مقدار ده دا به جدا علمي خبرې علامه الوسی رحمه الله روبردانی کی ذکر کړی عبدالحی رحمه الله په شرح د موطن تعریف مجید کی ذکر کړی انو د تدریمه حصہ ویلې شوی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی چې لس کړه تاسو ولولي الله ولا په جنت کې یو محل جوړ کړي صحابه حضرات کو د آخرت په آباده کې ډېر تکړه حضرت عمر سے وی الله په مبارک چې موږ دا وایو او د لپاره محل جوړیږي نو موږ په ځان د پر ډېر غټه آبادیات یو نبی کریم علیه السلام او فرمایل الله اوسع الله ورکړه د دې لپاره خدا دې باندې د الله ورکړه سبتي کینو چې ته څومره وایې نو وایې الله به تعالی جوړي د سورۃ کې د الله پاک دې لوی صفات ذکر دي قل ورته وایې هو شان دې الله احد الله یو دې ورته ویل شي نبوت او پیغمبري چې الله خپل پیغمبر دوی داسې وتا وایي ورته ذکر شان وایي چې کله مرجع او دا مذکر انا مبتدا او الله دا به مبتدا او احد دی خبر مبتدا او خبر چې راځي نو خبر نه ورته هو قانون دی چې کله جمله خبر راشي نو الته عائد پکار وي دلته جمله خبر دی او عائد پکې نشته
بیا چې کوم دی جواب ابن حاجب کړی دی جمله چې کله خبر نشي عاید پکار وي عام قانون دی او چې کله دا جمله هو به هو مبتدا نه وي کوم ځای کې چې خبر هو به هو مبتدا وي ارته به عاید ضرورت نه او دلته چې کوم جمله خبر دی چې الله احد دا بالکل دغه هو دی چې کوم مبتدا نو عاید ته پکې ضرورت نشته د اسلام عقیده ده چې الله جل جلاله دا یک یو ذات دی ذات لحاظ باندې هم یو دی او د صفاتو په لحاظ باندې هم یو دی الله د ذات په شان د چا ذات نشته د الله د صفاتو په شان د چا صفات نشته په خلاف د دنیا د خلقو نه مختلف عقیدې په دنیا کې چا پکې دا سوچ کړی دی چې دوه خدایان پکار دي ځکه دنیا کې دوه قسمه کارونه دي یو تورتم وي یو رڼا یو د تورتم لپاره خدای پکار دی بل د رڼا لپاره دا رنګ یو د خیر کار وي بل د شر وي یو کس خو خیر او شر پکې نو دوه خدایان پکار دي یو به خالق د خیر وي بل به خالق د شر وي یو د عدل او بل د ظلم تاسې دوه خدایان پکار دي دته مجوسیان وي نو مجوسیان دوه خدایانو باندې اقرار کړی دی چې یو تا یزدان وي الله دا خیر کارونه کوي او بل ته اهرمن وي او اصطلاح کې مثال شیطان دلته شر کارونه کوي دوی دوه خدایان باندې اسلام عقیده ده چې الله احد الله یو دی چا پکې دا سوچو کې دا د هر ورځې د فرضان ځان له خدای پکار نه د کار 360 ورځې دي 360 خدایان پکار دي نو په کال کې به یو ورځ نمبر داسې نو خدای به نه بدوي په قدر پکار دي مشرکین د مکه 360 خدایان کومه چا پکې دا سوچ کو چې تاسو پکار ده چې د هر کار د لپاره یو خدای چې هر کار د لپاره یو خدای دا د کار کې بدلونه پوره مهارت او مشر وي چې بس دا په اسانه دي دا هیڅ لپاره اوس د دنیا کارونه وګورئ چې دنیا کې څومره کارونه دي نو چې د دنیا کارونه خوش کړي د دې په خیال باندې وي 33 کروڑ کارونه په دنیا کې د دې 33 کروڑ خدایان دي د هندوان اسلام وی الله احد الله یو دی الله الصمد الله بی نیاز دی الصمد مختلفی معنی شوی دی مختصر تکې دی چې ما یصمد فی الحوائج هغه چې د مقصودی په حاجاتو کې هر حاجت کې هغه رجوعي او د چاته محتاج دی پښتو کې د نوم تعبیر کو دا بی نیاز دی معنا د هیڅ پروا نه چا دې ته نه ګوري دا ګډان دې دا ځوان دې دا معشوق دې دا فلان دې الله دې هیڅ پروا نه مونږ تاسو د دنیا کې کله دا سکج بچی دې پلان دې نه ورشي یره دې دې سهاري پاتې شو باندې ما په خپوي کو کبدي الله خپوي دې الله باندې خپوي کې دا بچي پیچې یو دا مورې پیچې یو دا پلان پیچې او پلان دې اواز وسو د تجربه کې خلک ګوري چې دا خپل د وجود نه بعد د دې بچو الله دا غینه خاص معنی لہذا د چا پروا نه کوي د چا پروا یې کولای چې کوم نو نبی کریم علیه السلام په تمام انسانانو کې د الله محبوب بنده او هغه موقع چې د دنیا ته نه راغلی لا تنا الله چې پنځه کاله عمر ترسي نو مور تنا الله وفات کړي چې اته کاله عمر ترسي نو نیکه تنا الله اکار مدن و چې کله الله پریخي وي ځکه بچي ناس کی په مور باندې فخر کی په نار باندې چې څه مسله شي چې نیکه پسې منډي اکار مدن و چې الله د دې چې کوم دې خیال ساتلی الله د دې چا پروا نه لم یلد الله څوک زیږولی نه دی ولم یولد الله د چا نه زیږېدلی نه دی لم یولد الله نه اولاد نه دی پیدا زمن وسی کړوسی لا د سلسله نشتا ولم یولد او د چا نه زیږېدلی نه بل سلسله پلان او لیکي هم نشته اگر چې مناسب دی چې مخکې د پلان سلسله کړ شي بیا د اولاد دلته الله مخکې د اولاد نه ټکی لري وجه دا چې الله ته د اولاد نسبت شوی دی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوديان وی عزير علیہ السلام د الله زوی دی نصرانیان وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی مشرکین وی دا فرشتي د الله لوریان دي الله تعالی د اولاد نسبت شوی دی
ځکه مخکې د اولاد نه کېږي خو د الله دپاره چا پلار نه دی هغه پسې وروستو نه کېږي ولم یولد ولم یکن له نشته الله دپاره کفوا احد مثل څوک الله څوک مثل نشته بې مثاله ذات دی چونکې د الله جل جلاله کامل صفات پکې ذکر دي نو ځکه د صورت دپاره ډېر نظر دی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اخیری دو سورتونه دیتا معاوضتین وړاندې سورت اخلاص کې د الله جل جلاله توحید ذکر شو نو په دې سورتونو کې الله د تعوذ امر کوي پناه غواړه چې کوم دی پناه غواړه په دې باندې چې الله دې حفاظت وکړي او دغه مضمون د توحید خلقو ته ورسېږي دا مضمون د توحید خلقو ته ورسېږي او دیتا د دم صورتونه حکم وي پرې ځان دماوی شي بچي دماوی شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې مشرکینو مختلف چې کوم د کوششونه کړي مختلف لارې او حالې د دشمنیانو دوی وسره کړي یو حربه چې کوم هغه د سحر قوه مختلفو کسانو باندې سحرونه کړي کوم هغه به دومره اثر نه کوي خپل مدینه منوره کې یو سړی اوسېدو لبید ابن عاصم دا ډېر منل شوی سړی په سحر د خیبر یهودیانو ورته وایي چې موږ به دله پیسې درکړو او ته به د باندې سحر وکړه او ده به پیسې زیاتې اخیستې نو هر سړي به د سحر نه شو کولی دوی به د 3 دیناره ورکړه او دغه یهودي ورته وویل ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر او د ګیرې مبارکې ویښته او په کومه ګمنځ باندې چې د سر ګمنځي یا ګیره ګمنځي د هغې څه حصه دا یې حاصل کړو په دې باندې چې هڅه کړي او بیا یې یو تار کې 11 غوټې ورکړې وي او د موږ نه یو ګوډک جوړ کړی دا تار چې کوم دی او دا څیزونه په هغه کې ایښي وو دی دا رااخیستې او دا کجوره چې وږې جوړوي نو دا داسې خوشوي د نر کجور دا خوشې کټ کړی و دی داسې ګولاو کړی او په میز کې دا به ګوډک چې کوم جوړ کړی و د موږ نه او د دې څیزو دی په دې میز کې بند کړي وو بیا د مدینې منورې نه بهر یو شاړ کویو هغه ته ډېرې زروانې مطابق نو مخکې دلته د مدینې بعضې حضرات اوسېدل نو دلته یې کویه ځان نه ویستې وو بیا د دې سره دوی کډې لاړې نو دا کویه داسې شاړ پاتې شوی دا څیز یې بیا وړی هغه کویي ته لاندې کوز کړی دی او هلته کاڼی پرې له پاسه ایښی دی د هغه حدیثو کې راغلی رعوفه ورته وایي نو رعوفه هغه کاڼي ته وایي چې په دې اوبو کې ډوب وي او رعوفه هغه کاڼي ته وایي چې دوی اوبه په دې سیټ کې دا کاڼی پروت وي او چې سړی د دوی ته کوز شي نو په دې کاڼي خپل وي یا دا سیټ ته کاڼی یا د اوبو کې دننه کاڼی د ده لاندې داسې ایښی وو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې اثر د دې سحر شوی څومره وخت د فی قولین 4 ورځې دا اثر فی قولین 6 میاشتې اثر او فی قولین 1 کال پورې پیغمبر علیه السلام باندې دا اثر دا اثر د سحر پیغمبر علیه السلام باندې دا بدني لحاظ باندې او دیني لحاظ باندې قصه او دیني لحاظ باندې ټیکو بدني لحاظ دا چې ډوډۍ به وخوړه نو ما ډوډۍ خوړلې کړه لانی سره تلو کې راتلو کو کنه لانی سره خبره کړې وو کنه دا به لا ګډه وډه دا به نه لري او نبی رسول الله په همیشه د لپاره غمجن پړه به بوجو خفقو یو ځل د آرام کې نه او د او نه یې خدا سي به زمانہ کې الله دو فرشتي راولې کړي جبريل صاحب تکي ناشو میکائیل په تو ودرېدا میکائیل تاسو کې د جبريل څخه په دې سړی څه شي جبريل وتای مطبوبون عاده کې تپ مطبوب دا سحر کوي مسحورون په سحر شوی بیا تاسو کې چا په کړه نبی ابن عاصم هغه دویانو کړه پس کې کړه دې کړه چې کوم دې په مشکل او مشاقه منجز او سبي خدای او چې په طلعه در کجور په خوشه کې یخي اسشول د یخي دی په دې ځوان پیغمبر علیہ السلام چې راپاسه د حضرت عائشہ ته وی الله ما تقبل ما يسبوه نو بیا پکې قول دا چې حضرت عیسی به د څو ملګرو سره کولې کوي دا وګاسه او یو قول دا چې په خپل نبی علیہ السلام سره لاړ ایدا ویستل الله دا دو سورۃ راولې کې په دې کې یو د آیاتونه دي
یو آیات چې به وې نو غوټه به کولاوې دا یو آیات وې نو یو ورسوړې غوټه کولاو شوې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په صحت ملو شو تاسې بدن کولاو شو لکه څنګه چې یو سړی په پړو تړلی یو ته نه پړی لري بیا پیغمبر علیه السلام داسې ځونه واپس راوستل او هغه دوی کې بیا دفن کړ حضرت عائشې تاسو کو دې ملګرو ته وایي کنه بی الله ما نصیحت راکړه بس نور بچی ته خاموش لہذا دې صورتونه دا مختصر واقعه سره بخاری کې ذکر او تفصیلی واقعه د مسند احمد کې ذکر ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دم د پر الله د صورتونه راغلي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې باندې مکمل کلک دی د سر د دم د پر او د قرآن جزئیات کې بلا باندې خبرې کوي دا سره د دم د پاره چې باندې ځان دماوه ځان به دماوه بچی به دماوه خو په دم کې دا مسلې چې څومره ستا اعتماد بدون بلې اثر کوي څومره د عقیده مضبوطی الله تعالی په کتاب باندې د باندې دومره اثر کوي یو ظاهري اسباب وي نو کستا عقیده شته او کني شته هغه کار کوي آیا دا روحاني مسائل دي چې څومره عقیده یې د بدع کار خپل چې کوم دي عالم تلاش په قرآن ځان دماوه شریعت باندې ځان دماوه څومره مسلمانان تاسو دلته یې اوري زنانې او خپل ځان باندې دماوه ته مسلمان دی خپل بچی دماوه که خامخا ضرورت شي خپل استاد خپل امام د جماعت عالم ته ورته چې کار درکړي بچی ته درکړي په دې دوه باندې په سیکانو باندې په چولیانو باندې ځانونه مه دماوه یو سړی کافر دی هغه به تا څنګه دموي یو سړی د الله دشمن دی هغه به تا څنګه دموي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل داسې ځانونو باندې رد وکړو ښځه ورته وایي ته ولې رد کړې زموږ په سترګې خوږ شولې نن په پلانکي یهودي ته لاړو هغې به دم کړلو ټیک به شو عبدالله صاحب ورته وایي د هغې دم ټیک کړی دا خو شیطان اسما داستان کې جوخلې پر سترګو کې د چخې درکول چې ته به هغه یهودي له بوتلې هغه چې به خپل منتر وویل دی به د شیطان ستا سترګې پرېښولې یهودیانو ته مه ځئ نصرانیانو ته مه ځئ هندوان سیکان چوړیان په کافرو دمونه مه کوئ دې به تک څه کوي دم ضرورت یې په خپله مسلمان یې ځان دموه خپل عالم باندې ځان دموه هغه دم چې قرآن ویلی دی هغه دم چې پیغمبر احادیثو کې ویلي دي د به دم کوی شي چې زموږ عقیده ده اوبه به دم که اوس کا ساخ کلی کې اوس کا د شریعت برابر چې کوم دمونه دي په دې مونږ کو ټیک دي شریعت ثابت دي او کوم چې د شریعت خلاف وي دا نه دی خلاف والله قاری رحمه الله په شرح د مشکات کې شرایط ذکر کړی دي هغه دم چې قرآن ویلی دی حدیث ویلی دی عربی کې وي او معنا باندې پوهېږي د الله له امداد وي د غیر الله امدادونه پکې نه دي داسې دمونه چې پیغمبر علیه السلام نه بلا نقل دي صاحب د مشکات نه شروع شي هر یو محدث ذکر کړي مشکات والا په دې مستقل عنوان ذکر دی کتاب الطب والرقى پیغمبر علیه السلام د مرضونو طبابت څنګه ښوولی دی نبی علیہ السلام دمونه څنګه کړي دي دا رنګه چې کوم د تمامو صحاحو کې باندې مستقل ابواب ذکر کړي او چې کوم داسې مشکوک دي نبی کریم علیه السلام یو صاحب تپوس کې چې مخکې موږ دمونه کول اوس کولی شو پیغمبر علیه السلام او ته وفرمیل اعرضوا علی رقاکم تاسو ما ته خپل دمونه واوروئ امام ابو داود 3 قسمه ابواب ذکر کړي هغه چې کوم نه من راغلی د هغې ذکر کړي دي هغه چې کوم مثال مشکوک دي نو فرمایي اعرضو پیغمبر ما ته واوروه چې څنګه دم کوې او هغه دم چې پیغمبر علیه السلام په خپله ښوولی دی داسې دم کوه د قرآن باندې په دې سنت باندې ځان او مخلوق دپاره د خیر ذریعه شه سحر جادو د دې څیزونو نه ځان وساته او په دې باندې خپلې پیسې مه بربادوئ دا د زنانو چې کوم دی ډېر ناپوهېږي نو بیا دغه ساحران جادوګر لازمي خبره ده چې غټې پیسې به درنه غواړي 100,000 او 50,000 او لکونه پیسې غواړي دا پیسې به ته د کوم ځای نه ورکړې د پلار نه دی پټې د خاوند نه د رور نه دی پټې الله ته به څه وایي او دغه سحر او جادو چې ته په چا باندې کوي چا له تکلیف ورکوې نو قیامت کې به الله ته څه وایي الله ته به ته څه وایي چې ما په دې انسان ته ولې تکلیف رسولی
سحر او جادو باندې تکلیف نه بلکې قرآن باندې چاته تکلیف رسېږي کوم حرام دي الله مخلوق ته د الله بندګان چې چاته تکلیفونه ورسوي دا وایي د لپاره د خیر ذریعہ شه د خیر لپاره چې کوم د نفس کې نو ټیک دي ولزان نه ول بچی ته وایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې اخیری سورتونو باندې دم کو دې په لاسونو شکر دې په خپل بدن باندې داسې راغله کله چې پیغمبر علیه السلام بیمار او حضرت عائشه فرمایي هغه په داسې سورتونو کو دې پیغمبر علیه السلام په لاسونو به شکر او دې بدن باندې راغله تم دا شانته وایي خپل لاسونو باندې شکر په خپل بدن باندې راغله الله فرمایي قل وتوي اعوذ بنا ورب الفلق ورب الفلق باندې فلق شکول توي وسبي معنا کولې شي نو دا سحر خوش کی ګرنا پکې راوځي دا نه خوش کی کې تیغ کې راوځي امور رحم الله کولو کې اولاد کې درو بس دې ته ویلې شي فلق دا الله صفات دي او اسمي معنا هم کوي شي دا په جهنم کې وختمه کړه چې کله د جهنم د کور کې لږ شاله کړي راشي نو دا غینو کله کومه را کولو کې کوم چې د جهنم د اور ګرموي نو وای دا سي پناه وړم د دې کړ دي نو ان شر ما خلق د شر د مخلوقنا مخلوق کې خیر هم به شر او به د شر نه پناه وړم ان شر غاسق او د شر د تیارین اذا واقع کله چې تیار پوره شي تیارو تورتم شي نو شرونه شروع شي غي دا کوي زناور راځي شي ان شر النفاسات او د شر د قوت کونه نفاسات صفت د شر النفوس النفاسات هغه د سوده چې کوکي ان شر النساء النفاسات على خزي چې کوکي په العقد په وټو کې ان شر حاسد او د شر د کینه کرنا اذا حسد کړي چې د کینه کوي کینه دې ته ویل شي چې د بل انسان ښه حالت ستا په هغه باندې پیرزو نشي هغه صحت دې پتا نه نه پیرزو کیږي ما دا یو کلی خو چې ستا دی هغه اولاد دې ستا باندې د اولاد پیرزو نشي هغه مال دې د مال دې پتا پیرزو نشي کما د مینادي یو کنه مینادي یو چې تاسو سره نه دې ته حسد وی شریعت کې دا حرام دی او دا هغه خطرناک جرم دی چې په اسمانونو کې روپې او دا حسد شوی دی ابلیس کړی دی د آدم علیه السلام سره په وخت د ځمکې چې وخت ګناه شوی دی دا حسد کړی دا چې کوم د قابل د حابل سره حسد وکړو ورور د ورور سره دشمن کو د حسد حرام د دې مقابل کې غیبت شریعت کې وایي د چاخه حالت ویني یا الله مال ابدا سراکا مال ابدا سراکا به د جایز مثال په تور ته وګړه د چا بچی ډیر صالح دی الله زما بچی الله سي صالح کا د چا بچی عالم دی الله زما بچی عالم کا د چا بچی قاری دی الله زما بچی قاری کا ورته بشاکه الله دربار کې اسم د چا دنیا ویني الله تعالی د دنیا ورکړې باندې برکه سبب ستاسو دین خدمت کو دنیا کې جایز د کتداسي وواړي دینی خبرو کې دا ممدوح او بهتر د وواړه چې الله بچي په صالح کې داسې دنیا راکې زبستا د دین خدمت په دې کوم جایز او د بل کې عمل زوال سوال مکوه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ولورتو اعوذ بنا ولم برب الناس رب الانسانانو مالک الناس بادشاہ د انسانانو الہ الناس معبود د انسانانو الله چې څنګه رب د انسانانو رب د جنات او د زناور او قوم دی دلته یوازې انسانان ذکر کیږي څنګه دا اشرف دي د مخلوقات چې تاسو رب دې د زناور رب په طریق اولاد یا ناس په دې صورت کې پنځه موقع باندې ذکر کیږي د تاکیدی کلام وایي او دا کې د ناس ته مراد صرف پیغمبر علیه السلام اغسته شي الله جل جلاله رب الناس رب محمد صلی الله علیه وسلم مالک الناس د بادشاہ د محمد الہ الناس معبود دا څنګه وایي چې انسانانو کې وخت یو انسان کامل مونږه کمال کوي دې په داسې کمال پچا کې لہذا یوازې پیغمبر علیه السلام ته راوالي کوټ دی او که هر موقع سره کې بیل بیل معنا واقعي انا ولم ملک د انسانانو مراکنه ما شومان دي کنه په تربیت ته مشومان محتاج دي
مالک الناس بادشاہ د انسانانو مراتب او جوانان دي ځکه حکومت چې کېږي دا په نوجوانانو کېږي په بوډاګانو په ماشومانو نه وي اله الناس معبود د انسانانو مراتب بوډاګان دي په هلکوالۍ کې خلک څه نه څه روادي کړي وو چې بوډا شي نو بیا صرف د الله بندګۍ ته ولاړ شي د شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس رستو کېدونکي نه شیطان وسوسه واچي کله چې بنده ذکر شروع کړي نو دی رستو شي الذي هغه یوسوس دی وسوسې اچي فی صدور الناس په سینو د انسانانو کې من الجنة والناس فی صدور الناس مراد د نیکان خلک دي من الجنة والناس دیوی د پیریانو نو د انسانانو نه مراد د شریعت خلک دي لہذا د دې لپاره غواړم د محترم حضراتو چې د طالبانو تاسو د وخت تیر کو قرآن مقدسه تعبیر لوی کلام دی دا په میش کې د یادولو دی زموږ د اکادرو د اصلاحو دا طریقه به موږ تاسو ته صرف لار کولو پرسه طریقه په مختصر ډول وکوله باقي به وړاندې تاسو خپل مهنت او خواري کوئ ځکه الله فرمایي انزله بعلمه وی قرآن ما په خپل علم نازل کړی دی اوس چې هر کله د الله په علم نازل دی د الله علم څوک معلومولی شي زما ته به په دې میاشت کې څه معلوم باقي به تاسو خپل خواري او مهنت کوئ مفسرین او تفاسیر لیکلي دا به ګورئ خو طرز او طریقه چې کوم زموږ د اصحابو د زموږ د اکابرو ده هغه لار همدغسې روانه تر صحابو او پیغمبر ته رسېدلې ده د خپلو اکابرو لمن به نه پرېږدي په دې کې دا خیر وي چې ستاسو سره به مخلوق ته خیر رسېږي او چې د اکابرو لمن به پرېښول د مزید دی چې خیر ورسېږي تاسو به د انسانانو لپاره شریعت جوړ شي بیا به تاسو له خیر نه خورېږي تاسو له به شر خوري او چې د اکابرو لمن مو نیولي ادب سره د قرآن د شریعت خدمت کوئ دا انسانانو دپاره به تاسو خیرخواهي د الله د دین دپاره به خیرخواهي خپل دین به خلکو ته رسوئ د دې به څه پروا نه کوئ چې مثال په طور کسان لږ وي او که ډېر وي که دوه کسان ناست دي او که یو کس خو د الله دین به خلکو ته ښایي زموږ مقصود دین رسول دي یو کس ته ورسېږي دا ډېر لوی غنیمت دی یو کس ته ورسېږي شاه اسماعیل شهید رحمه الله شاهي مسجد کې د جمعې بیان وکړو چې راکوز شو په دینار کې بوډا مخې ته راغی خفه شو جمعې منظور شوې مولانا ما خو د پلانکي ځای نه دونه مزل کو چې زه به ستا بیان اورم هغه بیان خو زما نه ختم شو او ورته راځه کښېنه او چې دا څومره د جمعې تقریر کړی دا ټولې هغه ته دوباره بیا وکړو بیا یې ورته دوباره وکړو زموږ مقصد خو خلکو ته دین بیانول دي زموږ د چا د ډېروالي سره خو کار نشته که دا یو کس الله اصلاح وکړي څومره خیر به په دې مرتب شي نبی کریم علیه السلام حضرت علی صاحب ته فرمایي چې هغې وله ورکړه علي اخلاق که ستا په وجه باندې الله یو کس ته هدایت نصیب کړي د سرو ګوښانو د ګرې نه ستا لپاره بهتر دی نو د دې وجې نه قرآن حدیث فقه شریعت چې څوک زده کوي کوشش چې هغه به تاسو ته ورته وښایي د اصلاحو طرز او طریقه باندې هغه مشن او انداز باندې چې خلکو ته د الله دین ورسېږي ورسره دلته تاسو وخت تېر کړو نو ښکاره ده چې دلته مدرسه نشته دا یو جومات دی او کلی دی ستاسو دلته وخت تېرېدل دا لازمي خبره ده چې کلي ته هم بوج وي دې کلي کې د خلکو یو خاندان وي کورنۍ وي رشتې وي د زنانه او غم ښادیانې وي او تاسو له بیا هم ځای درکړو په دې جومات کې بهکته بل جومات وي دارنګه ستاسو چې کوم دی تمامې خرچې دا ټول چې کوم دی دی برداشت کړئ دا اسان څیز نه وي نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د بنده شکر ته ادا نه کوي د الله شکر هم نشي ادا کولی چې کوم انسان د مور او پلار شکر نشي ادا کولی دی د الله شکر نشي ادا کولی چې ته مور او پلار نشي خوشحالولی ته الله نشي خوشحالولی دا تاسو سره نږدې بندګان
همدا سے تا سره احسان چا کړی دی دا شکر ادا نه کی پته ده کی ته الله شکر نشي ادا کولای. نبی کریم علیه السلام فرمایي تاسو سره څوک احسان وکړي پکار دی او هم دغه بدلا ورکړي دغه بدلا ورکړي. صحابه حضرات دې چې څنګه بدلول دا څوک مالدار دی هغه برابر ډوډۍ او څوک برابر سړي غریبانو هوسته کیږي چې دغه بدلا ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي دعا ورکړي دعا ولا کول دومره دعا ولا وکړه چې تعالی هغه څومره خیر در رسول اسپاړه فیصله وکړي چې او ما دا بدله پوره کړه. نو کله کله دی او کله چې ډېر د نوو مسلمانان د دې بل ټول مسلمانان دا مدرسې چې لیدل طالبان د علماء د خدمتونه باندې کې الله دې لوی خیر اچولي دا ټول مدرسې افادي وي دا عوام مسلمانان دا وې سره امداد کوي او دې ورته د دعاګانې او تاسو هم چې کوم د دې خدمت وکړئ نو تاسو په دې پیژنئ نه د دې سره تاسو سره تعلق ونشته او دا خدمت صرف د الله د کتاب په بنیاد چې دوی راغلي د الله کتاب ته قرآن ته کې دین ته نو په دې باندې خوشاله شي چې تاسو په وجه باندې یو انسان قرآن زده کی چې څو پورې دې جمع دی او د قرآن درس کې چاته چې کوم دې دین ورخي ستاسو الله کا خواري او مهنت ستاسو مکمل کړه الله اجر درکړي. رب ذل جلال دې دې ملګرو د توخ ستاسو د وی سره محبت او دین او د دوی سره د امداد دا وی سره د وی خدمت په خپل دربار قبول کړي. الله مزید زموږ تاسو ټول په جوړو کې خیر ورچي درود شریف وایي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك تيسير في كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. إله العالمين ذاتك ختم وشو الله بخبل دربار قبول ومنظور کی. اللہ قرآن کریم دیر عظیم اور عظمت والا کلام دے ویلو کی اور یدلو کی پناستہ کے آدابو کے اللہ زمون سکر کمیرا غریب پر احسان مکمعام. اللہ دے کو علوم بانے دے کو معارف بانے اللہ زمون بدننا زمون جسمنا زموننا اللہ منور کی. اللہ دا قرآن کا تعلیمات بانے زمون جون منور کی. اللہ دا عمل پہ خیستہ کی. اللہ تمام عالم پہ خیستہ کی. اللہ مختبق پر کتاب بانے با حدیث و پیغمبر بانے نبی علیہ السلام و سنت بانے اللہ منتجوت زندگی نصیب کی. اللہ زمون کو دیکھ زمون کو خرید ہمیشہ پر اللہ زمون دا قرآن خدمت نصیب کی دین خدمت نصیب کی. الہ العالمین زمون نسل اولاد چی سبنا قیمت پوری رضی اللہ دین خدمت کے نواب استرے کی. اللہ دین خدمت کے نواب استرے کی. اللہ من دنیا خادمان بگر سے زمون سو ضرورت نبی د دنیا اللہ بخبر احسان سره پورا کی.
دا چې کوم ملګرو دلته سبب وي علم حاصل کړه الله په علومو کې برکات واچي عالم د پر الله د خیر ذریعہ وګرځي د هدایت ذریعہ وګرځي الله مقبول بندگان کې نه جوړ کړي محدثین او فقهاء کې نه جوړ کړي کوم مسلمانانو د کلی علاقې چې دوی خدمات کړي الله دا خدمات قبول کړي الله صدقات قبول کړي الله زکاتونه قبول کړي د احسانات قبول کړي الہ العالمین دیدا قرآن سره محبت د طالبانو سره محبت الله تو سره محبت وکړي الله دغه ضرورتونه پوره کول الله د کلی علاقې ضرورتونه قبول کړي الله د احسان او د عفو معامله زموږ سره وکړي الله ستاسو قهر او د غضب نه پناه ور الله زموږ حفاظت وکړي الہ العالمین سونه مسلمانان دست حاصل کړي دا الله دې موقع ته حاصل شي دي الله د ټول حاجتونو پوره کړي الله پاک محتاج یو د خپل حاجتونو سره راغلي زموږ پړونو کې چې څومره حاجات دي الله ستاسو په علم کې الله پوره کړي الہ العالمین هغه حاجات هغه ضرورتونه د دین وی د دنیا وی د آخرت وی که څنګه پړه اشتیاو کرشت ستا په علم کې د الله پر احسان سره پوره کړي ډېر ملګرو دعاګانو درخواستونه کړي دي بیماریاں دي د چا چې کړه بدني وی د چا هر قسم الہ العالمین تمام مریضانو ته شفا نصیب کړي هغه ملګرو چې د دعاګانو درخواستونه کړي د مریضانو لپاره الله ستاسو په علم کې دي هغه مریضانو ته شفا نصیب کړي زموږ قاری سترګې روغ دي د دعا کې الله سترګو ته شفا نصیب کړي الہ العالمین هر قسم مرض په دې مجلس کې وي په دې کلی کې وي هسپتالونو په دې ملک تمام امت مسلمان د مریضانو ته شفا ورکړي الله زموږ امتحان ما راستلی کړي الله موږ کمزوري او عاجز امتحانات کې په پیل شو تبه بشي الله د عافیت زندگی راکړي الله د عافیت زندگی زموږ نصیب کړي څومره هزارات زمونه وفات دي الله د وی مغفرت تامه کامله نصیب کړي الله نږدې وفات وي وړاندې وفات وي الله د ټول مغفرت تامه کامله نصیب کړي ډېر ملګرو هغې درخواستونه هم کړي دي د خپلو متوفاو دپاره الله ستا په علم کې دي الہ العالمین د هغوی مغفرت تامه نصیب کړي ډېر مشران په دې جومات کې د دې جومات خدمتونه کړي دي کلي خدمات کړي زموږ دلته ډېر وخت نه طالبان پاتې کېږي د طالبانو خدمات یې کړي الله د هغوی دا خدمتونه هغه زندګۍ کې په کار راوستلی کړي الله د هغوی قبرونه د انوارو ډک کړي د هغوی برکات الله د هغوی په اولاد او بچو باندې واچولی کړي الہ العالمین ته زموږ رضا شي زموږ څومره نوجوانان بچي دي بچیانې دي الله د عقایدو د اعمالو الله هر لحاظ باندې حفاظت وکړي الله د فتنو نه د شرورو نه الله زموږ د ټوله حفاظت وکړي الله د کومو بچو کورونه آباد نه الہ العالمین په ښایسته ځایونو کې د خپلې خوښې په ځایونو کې الله کورونه آباد کړي د ګناهونو نه الله زموږ د بچو حفاظت وکړي د چا کورونه آباد وي اولاد یې دي الله د هر خزانې تا سره دي الله د بچو خزانې تا سره دي الله ټول مسلمانانو کورونه په بچو منور کړي نیکان صالحان بچي الله نصیب کړي الله د ستا او د مور او پلار تابعدار بچي نصیب کړي د چا بچي ناپوهه وي نافرمانه وي الله سمجي نصیب کړي د مور او پلار تابعدار کړي د مور او پلار د سترګو د یووالي ذریعه وګرځي الله مسلمانان په خپلو کورونو کې خوشحاله کړي امات او بلیاتو نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي پیغمبر علیه السلام چې زموږ د مرسوم نه دعاګانې غوښتي الله زموږ پکې نصیب وکړي د کومو شرونو نه مصیبتونو نه پیغمبر علیه السلام پناه وغوښتې الله موږ ته حفاظت نصیب کړي الله ستا په علم کې څومره خیر دی الله موږ سوال کوو موږ ته راکړي څومره مصیبتونه وي څومره ستا قهر او عذاب وي الله زموږ حفاظت وکړي الله دنیا کې محفوظ کړي په برزخ کې محفوظ کړي په حشر کې محفوظ کړي الہ العالمین د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله په دې ملک کې چې څومره اختلافات دي کشرونه دي که ارڅ دي الله د دې تمام شرور نه الله پاکستان محفوظ کړي الله امن راوستلی کړي الله مشران کشران تمام الله حفاظت وکړي الله د ځمکې حفاظت وکړي د امراضو حفاظت وکړي د تمام اسلامي ملکونو الله حفاظت وکړي الله د مسلمانانو په دې ملکونو کې امن راوستلی کړي دا چې څومره شرونه دي جګړې دي اختلافات دي الله خپل احسان سره ختم کړي الہ العالمین هغه غیر مسلم چې د مسلمانان جګړې الله دا کور د هغوی په ملکونو کې بل کړي د
दावई दा पन अज़ाइम अल्लाह बावई इस्तेमाल की अल्लाह मुसलमानान दावई ना महफूज की द तमाम उम्मती मुस्लिम अल्लाह हिफाजत की अल्लाह ज़मून चे दा कमसा इबादत व रोज़ी तरावी खत्मना अखबर एहसान ज़मून कबूल की लदे सवाबुना अजरुना ज़मून जब दो बड़ो तमाम मुसलमानान का अल्लाह पूरा सवले की सुमर मुसलमानान का वक्त अज़मत इबादत की हुकूमत का पारसवादू नकी अल्लाह दारी व अमाल के ज़मून का हिस्से होगी खुसूसन हरमैन शरीफैन के ये कब देखा आजिज़ो सर जड़ा खाने की ये उम्मत का पाला दुआ खाने वाली अल्लाह ज़मून का हिस्से होगी इलाहल आलमीन कसम रज़ाशी ए अज़ीम सत्तार ज़ाती करीम और सही ज़ाती इलाहल आलमीन अज़ीम पर्दे तेरा बने अजरूरी बरज़ख तेरा बने पर्दे वाजे हशर तेरा बने पर्दे वाजे अल्लाह हर यो इंसान अकबर गरीबान की सोचों को ज़बून किरदार अगले चाहा दवाई लोना दे ज़बून किरदार अगले चाहा दखारा के दे लोना दे धारा अल्लाह का पर्दे ज़बून नमन रिकवा बचे दबला न पढ़ने रखा है बचीना रोड ना हर यो दबल ना पढ़ते अल्लाह का दाबा निर्गरिश हर यो इंसान का दबल नमन ना पढ़तो हर यो इंसान का बल बा दिलाड़ी तुकी खज़ा बदा खावत ना खसी का अपना तो बची लगा दफरत तुकी अल्लाह ताला करे पर्दे अच्छी दा पर्दे ना नमन रिकवा अल्लाह को दुनिया के मुरस्वा नहीं हशर के मुरस्वा नहीं अल्लाह स्ता फजल और एहसान पर अल्लाह द जहन्नम न हिफाजत होगी द हशर और कब्र द अज़ाब न अल्लाह हिफाजत होगी रब जुल जलाल अस्ता द मख्द का हक तो फेल बने जन्नत के दोस्त की दे नसीब की अल्लाह जमु सर अमाल निश्ती जमु से किरदार निश्ती स्ता फजल बने जन्नत वड बकरे सा जन्नत अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु शफाअत नसीबती इलाहल आलमीन कसम रज़ाशी तमाम उम्मत रज़ाशी इलाहल आलमीन उम्मती मुस्लिमई के पाक नसीबती अल्लाह की खातिमा ज़मून कबूल ईमान की व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही